الدین خطیب مسجد حاضہ ذی قدر ذی وقار جناب مولانا مبصر نادر صاحب دامت برکات العالی، لائق صد احترام جناب مولانا افضال انور صاحب ذی قدر ذی وقار جناب قاری حمید اللہ صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام اور غیور عزتمند مسلمانانو، ختم القرآن په مناسبت سره مونږ شرکت کړي. الله دې دا ټول ختمونه قبول منظور کړي. موقع مناسبت سره ستاسو د توجه دهان مطابق چند گزارشات مخې ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې چې د چا مخې ته کم خالي ځای دی نو دا ختم کې رانږدې شئ او دا بهر ټول کسان دننه راشئ او هغه دروازه هم بنده کړئ او بیا دا دروازه هم بنده کړئ چې تللی نه شي. دا ټول بهر کسان دننه راشئ، راځئ دننه راشئ. بهر کسان چې ختمون راغلي دننه راشئ. چیرې من بس چپ شي، بس د څو ماشومانو ختم دی؟ 1200. څو ماشوم اختلاف مه جوړوئ که نه، موږ اختلاف ختموو. څونه؟ 12 او 12 کې فرق نشته که نه. تا پهله 1200 سوی 12. یو خبره کوي ښه، څو ماشومانو ختم دی؟ څونه؟ 12 ماشومانو ختم دی او ختم وشو 3 سورتونو که دی نه پس دی وایه به که نه 3 سورتونه به وایه. څه شو امام صاحب څه شو راځي به ښه. دا د دې ماشومانو د 3 سورتونو ختم دی. هغه ختم له تاسو راغلی یې؟ تاسو په خپل ځان کې هم شک دی لا نه دي راغلي یې؟ د ختم له تاسو راغلی یې؟ دا 3 سورتونه به د بیان نه پس د دعا نه مخکې ویل کېږي. دې له تاسو راغلی یې؟ وایه راغلی یې؟ اوس زه تاسو باندې یو سوال کوم، ستاسو توجه غواړم. یو خوا بل خوا مه ګورئ، توجه. د 12 ماشومانو چې کله دا قرآن شروع کو نو تاسو راغلی وې؟ وایه راغلی وې؟ نه تاسو نه وې راغلی. دی چې کله الحمد شریف شروع کو نو بیا هم تاسو نه وې. دی چې کله صورت آل عمران شروع که بیا هم تاسو نه وې. دی چې صورت نساء شروع کړه بیا هم تاسو نه وې. دی چې 15مه سپاره ختمه کړه او جی صاحب بیا هم تاسو نه وې راغلی. 20مه سپاره چې ختمه کړه بیا هم تاسو نه وې راغلی. نو بیا واوره د 3 سورتونو له څنګه راغلی یې؟ توجه شته؟ په سوال ځان پوه کې جواب زه په خپله در کوم. توجه شته؟ دا قرآن ختم القرآن کله وی ختم بخاری دی، کله وی ختم القرآن دی. مونږ خو ختم نبوت پسې ګرځو. بهر حال ضمن کې ختم القرآن سره به د ختم نبوت تذکره به کوو، ټیک ده. بهر حال ختم القرآن دا 3 سورتونه ولی پاتی او نن به دا 3 سورتونه تاسو ټول ولی اورې خبر یې؟ زما امام دی امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله رحمتا واسعه فقه حنفی د دې سوال جواب ذکر کړي چې دا اجتماع ولې جوړه شوه، دا د ختمونو دا پروګرام ولې جوړ شو. دا مسله زده کړه چې سبا در باندې څوک اعتراض نه کوي. دا 3 سورتونه چې ویل کېږي دې له دا خلک ولې راجمع کېږي، دا د ختم پروګرام ولې کېږي. توجه، څه خلک یي کامپوډران او څه سرجن، زمونږ سرجن یو او بیا مونږ وکیل یو، د احناف وکالت کوو، د دیوبند وکالت کوو. نو وکیل چې څوک ستا وکالت کوي په عدالت کې نو وکیل ته به متوجه کېږي. توجه به کوي. د دې جواب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. کم امام؟ هغه امام خلق په پرج باندې پریزر باندې په گاڑو باندې بازار کې لیکلی وی نام ہی کافی ہے. زویم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے. وای نام ہی نام ہی نام ہی نام ہی. د امام سے په دور کې فقها موجود، مجتهدین موجود. ما ته متوجه شي د امام سے په دور کې مجتهدین فقها موجود. د امام سے په موجودګۍ کې هغه فقهاو د هغه دور مجتهدینو لب کشائی نشوه کولی. 2021 والو تو کجا استے؟ د امام صاحب په دور کې چا خبرې نشوې کولی. امام صاحب ذکر کړي، ستاسو توجه غواړم. د مازدیګر مونځ څو رکعته دی؟ څو رکعته دی؟
څو رکعاته دي آسمانی کتابونه هم څلور دي مقرب فرشتې هم څلور دي مسلکونه شافعي مالک حنبلي حنفي څلور دي د طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبندیه څلور دي جنازې منځ کې تکبیرونه څلور دي په تبلیغ کې میاشت دی ولا وایه کنه تبلیغ کې میاشت دی تبلیغ کې میاشت څلور دي مقرب فرشتې څلور دي د مازدیګر څو رکعاته منځ دی د مسجد امام صاحب مبصر نادر صاحب د مازدیګر جمع ته مخکې شو لومبي رکعت هم وکړه دویم رکعت هم وکړه دریم رکعت هم وکړه څلورم رکعت هم وکړه د دې مسجد چې مقتدي کم کس مقتدي دی لکه یو کس لاس والے تاسو څه نوم دی محمد ابراهیم صاحب توجه امام صاحب څلور واړه رکعتونه کړي دي ابراهیم صاحب سکار کې مشغول وو محمد ابراهیم چې جمعه تراغي امام صاحب څلور رکعاته کړي دي امام صاحب قاعده کې دي د مسجد امام التحیات کې دي د زر چردام وکړه امام سره په قاعده کې شریک شو امام سره په التحیات کې شریک شو چې امام سره قاعده او التحیات لاندې کړه د جمع ثواب ورته ملاو پہلا رکعت کې نو د دویم رکعت تم راونه رسیدو دریم رکعت تم راونه رسیدو څلورم رکعت تم راونه رسیدو خو قاعده کې چې شریک شو د جمع خو چې دریو سورتونو اوریدو لوستلو کې د شرکت وکړ الله ټول پوره د قرآن د ختم عمره اجر او ثواب ورکړ دا درې سورتونه د قاری صاحب خبرې دې دپاره پرېښي دې دپاره یې پرېښودو الله تعالی دې دغه شهید شهادت قبول منظور کړي مونږ هر یو کار فوراً کوو بیا څه پته لکه مونږ نه دا هیر شي الله دې دغه شهید شهادت قبول کړي نو ګورئ امام سره څلور رکعتونه کې محمد ابراهیم نو چې قاعده کې شریک شو د جمع ثواب میلاو شو که میلاو نه شو اوس دې 12 ماشومانو چې قرآن شروع کو تاسو نه وي ختم کې چې شریک شوي صرف دوی ته نه تاسو ټولو ته الله د قرآن د ختم اجر او ثواب در نصیب کړي یو خبره شوه دویم او دا د علما نه دي د کم قاری صاحب چې د ماشومانو ته ختم وکړه څه نومې دی څه نومې دی څه شي افضال انور ختم وکړه دا ټول قرآن چې ورته ختم کړه نو دا درې سورتونه ورته نشو ویلي نو زه د نوشیره کینټ نه ولې راکړولم دا تاسو د کار مار نه وښکرې تاسو ولې رالی خو قاری صاحب چې دا ټول قرآن دی ورته ختمو دا درې سورتونه باندې ورته ختم کړي نو دا موږ دی ولې راغوښتو قاری صاحب دې دپاره راغوښتو و چې درې سورتونو کې چا شرکت وکړو الله ورته پوره د قرآن اجر او ثواب ورکوي دې علماو سره دې قاری صاحب سره دې مولانا صاحب سره زما استاد ثوابونو غم دی زما استاد ثواب دپاره درې سورتونه پرېښودو چې خوله پاکې په مولا یې پاکې چې خبرې کوي مولا پسې خبرې کوي هم مولا سره زما استاد ثوابونو غم دي خلک لګیا دي علماو پسې خبرې کوي دا علما دارالعلوم دیوبند ثانی دیوبند پاکستان د دارالعلوم حقانی مدرسه جوړې ده د چاندې کټ بار پروت دی د افغانستان یو طالب د چاندې کټ ته ولاړ دی خلک څلورنې اتانیز ورکوي روپۍ چانده ورکوي هغه وخت کې روپۍ ډېر غټ څیز و توجه د اکوړي او خان مدرسې ته سپکو کته قاری صاحب ته مولا ته او طالب ته سپکو کته د اکوړي یو خان د چاندې کټ ته خپله سپلی راوغورځوله د افغانستان طالب لاړ مولانا عبدالحق صاحب ته په جړا شو حضرت تاسو د کلی خان د چاندې کټ ته سپلی راوغورځوله د علماء دیوبند پراخه سینۍ د علماء دیوبند غټ زړی پښتونه واوره مولانا عبدالحق رحمت الله علیه هغه طالب ته وی د اکوړي په بازار کې موچي دي د اکوړي په بازار کې چمیار دي دا سپلی به ورله ورکړي ورته وایي دا جدا جدا پرزې کا تلی جدا کا چڼیاو جدا کا دا پټې جدا کا ورته وایي د دې قیمت ولګوه کله چې قیمت ولګوي ورته وایي دا رانه واخله دا پې خرڅ کا چې درنې واخلي دې پې خرڅ کړي هغه چمیار چې کوم قیمت درکړي هغه چمیار چې کومې پیسې درکړي په هغه پیسو باندې به ګیلاس واخلي د چاندې کټ سره چې کومه مټکه پرته ده هغه ګیلاس به دې مټکې سره کېدي چې مسافر په لار باندې تیریږي را تیریږي او دې ګیلاس کې اوبه څکي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي چې خان ته اجر او ثواب رسېږي دا علماو پورې خلک خاندي
دې سره د ثوابونو غم دی. هغه خان چې خبر شو چې زه د دې مسجد پورې مدرسې پورې محنت پورې خاندم، د مولیانو سره زمونږ د ثوابونو غم دی. رامنډې کړي د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په خپو کې را پریوت، معافي وغوښته. د حقانیې په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده، الله ته ولی الله جوړ کړ. خلک خاندي، خدا علما به ستا د ثواب غم کوي، دا به ستا د آخرت غم کوي. نو پهله خبره ده دا پروګرام دې دپاره جوړ شي چې موږ ته ثواب میلو شي. څه میلو شي؟ او که دا پروګرام د قاري صاحب نه جوړو موږ ته ثواب میلاوېدی شو. د پروګرام په آخر کې هر یو کس د امام شکریه ادا کړي، د قاري صاحب شکریه ادا کړ. دوسری بات، د ماشومانو 12 چې کله قرآن شروع کو او قاري صاحب ورته بچي وایه الحمدلله مې وایه، ستړي کېږئ پې الحمدلله، چې بالکل وی نه وایه الحمدلله. دا بعضې پکې ژبه مې نه راوړي، په ټپو چاربېتو خو ژبې راوړي، خو په مونځ ژبه نه راوړي. قاری صاحب نه یو طرف ته کېناسته، دی وی الحمدلله رب العالمین. دا یو آیات د 12 ماشومانو اور دی جنید دا یو آیات لس پیری، دا یو آیات د 12 ماشومانو شل پیری ویل، دا یو آیات یې سل پیری وی. دا چې زوتو یادو یې زدکو یې، دا یو آیات 200 پیری اور بار بار ویلی. نو یو ماشوم یو پیره ختم نه دی کړي، دا په زرګونو پیری ختمونه شوي شوي دي که نه دي شوي؟ قاری صاحب ته ورته یو ځل ووایي، دیم یو ځل ووایي، بیا بند کې چوټي کړي که نه بار بار وایي؟ یو ځل وایي که بار بار وایي؟ یو ځل وایي که بار بار وایي؟ دا یو ختم دی که ګڼ ختمونه دي؟ دو خبرې شوې. اور تیسری بات، قرآن سره نسبت پیدا شو. د دې ماشومانو پرېږده، د دې فضیلت ما ته نه دی معلوم، دلته د دې په سر باندې پټکې دي، لیکن خبرې د دې والدینو ته به الله څه ورکوي، مور پلار ته به الله څه ورکوي. د قیامت ورځ ده، تا ته صرف دا درځي چې د قیامت ورځ ده، سخته ورځ ده، د نفسي نفسي عالم وي، هر انسان به خپل عرق کې غرق وي، پسینه کې به شرابور وي. دا تا مولانا صاحب د قیامت یو طرف بیان کړ، ماسټر صاحب تا یو جانب بیان کړ، یو اړخ بیان کړ. د قیامت منظر چې پیش کې بیا هر جانب بیان کا، بیا جانب واحد ما بیانوه. تا وی د قیامت ورځ ده، سخته ورځ ده، د ګرمۍ ورځ ده، سخته ورځ ده. ولې تا نه دي اورېدلي؟ هغه د فضایل اعمال پروت دی. ولې تا نه دي اورېدلي؟ د قیامت ورځ به څه خلک به د نور په منبرونو باندې ناست وي. د قیامت ورځ به څه خلک به د نور په منبرونو ناست دي. نبیان بم نه، شهدا بم شته که نشته؟ په ذیل مال کې وایه ته ولې وې سخته ورځ ده. نه بیا واوره، زه به لږ خطیبانه انداز کې ذکر کوم، ستا د علاقې نه شروع کوم. د قیامت ورځ ده، تا وې سخته ورځ ده، ما یې دې بل طرف ته وګوره. د قیامت ورځ ده، یو نور به ښکاره شي. د قیامت ورځ ده، یو چمک به ښکاره شي، یو برېښنا به ښکاره شي. ته چې هغه نور او چمک ته وګورې، چې نور چمک ته وګورې، یو نور به راښکاره شي. ته چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي، ته چې نظر واچې دا به شیخ محمد صالح صاحب دامت برکات ملالي به را روان وي. هغه نور او رڼا به نورم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي، دا به د شیرګړ شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکات ملالي به را روان وي. د قیامت ورځ به نور به نورم سیوا شي. ته به وایې چې ربه دا څوک را روان دي، دا به د شیرګړ محتمم صاحب به را روان وي، رڼا به نورم سیوا شي. ته چې نظر واچې ربه دا څوک را روان دي، حسن جان شهید رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نورم سیوا شي. د ذاخرو باچا سے برا روان بھی، رنا با نورم سیواشی، استاد العلماء استاد المجاہدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمت اللہ علیہ برا روان بھی، رنا با نورم سیواشی. تچ نظر واچے رب سوک دی، رب استاد خاکوٹ عزیر گل سے را روان بھی، رنا با نورم سیواشی. تچ نظر واچے رب سوک را روان دی، دا دارلوم گجرات محتمم برا روان بھی، رنا با نورم سیواشی. دا دارلوم حقانیہ مؤسس و بانی مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ برا روان بھی.
دیر باباجي به را روان وي، مغفور الله باباجي به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. ته چې نظر واچې څوک دي؟ حکیم الامت شاه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه به را روان وي، بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس خان دهلوي رحمت الله علیه به را روان وي، مفتی هند مفتی کفایت الله دهلوي رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني رحمت الله علیه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه به را روان وي. هغې نه پس به یو غټ نور ښکاره شي. ته چې نظر واچې ته به وایې ربا ربا. نو اوس څوک را روان دي؟ ته چې وګورې قاسم العلوم والخیرات منبع فیوز برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به را روان دي. ختمه نه ده رڼا د 12 ماشومانو د قرآن د ختم خبره لا پاتې ده. هغې نه پس به نور ښکاره شي. مجموع اسانید الاسلام الشیخ شاه عبدالعزیز به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. مرکز اسانید الاسلام الشیخ شاه ولی الله محدث دهلوي به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. د صحای سته ائمه امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داود، امام ابن ماجه ائمه به را روان وي، رڼا به نور هم سیوا شي. امام احمد به را روان وي، امام مالک به را روان وي، امام شافعي به را روان وي. یو نور به ښکاره شي چې ته وګورې ربه نو دا اوس څوک دي؟ امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به را روان وي. ختمه نه ده رڼا. علامه ابراهیم نخعی برا روان وي، د قیامت ورځ ده تبه تابعین برا روان وي، تابعین برا روان وي. خطیبانان دا ذکر کوم توجه قوي دلایلو سره وایم، صرف یو انداز خطیبانه دی. ستا توجه غواړم، ستا دهان غواړم، ستا سوچ غواړم. توجه حاجي صاحب چې نظر واچې د اسمان ستوري چې څنګه ځلیږي داسې د ستورو په شان ځلیدونکي پړکېدونکي یو جماعت به راشي اصحابي کالنجوم 1,44,000 صحابه کرام به را روان وي. هغې کې به 1400 بیت رضوان را رواني، هغې کې به رڼا راوځلیږي. 313 بدري مجاهدین به را رواني، هغې کې دننه لس اولو العظم جلیل القدر 10 مبشره صحابه به، هغې کې به دننه 4 ځلیدونکي ستوري د پیغمبر 4 یاران ابوبکر عمر عثمان حیدر به را روان وي. ختمه نه ده رڼا. هغې نه بعد به خلق راشي آدم علیه السلام، شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، آخر کې به امام الانبیا خاتم الانبیا د دواړو جانو سردار محمد رسول الله به را روان صلی الله علیه وسلم. ختمه نه ده رڼا حاجي صاحب. داسې یو جماعت به راپاسي، څه خلک به راپاسي، دا به څه خلک به راپاسي. د خلکو ته چې ته وګورې دا به د کوم ځای، خلکو ته ته وګورې دا به د بکرې د محلي خلک به راپاسي، دا به د کوم ځای یو جماعت به راپاسي، یو گروه، یو ډله، یو تنظیم، یو پارټي به راپاسي. پارټۍ والو توجه، یو پارټي هلته ده، دلته پارټۍ دي، هلته پارټي ده، دلته جماعتونه دي، هلته جماعت دی، دلته تنظیمونه دي، هلته صرف تنظیم دی. توجه، څه خلک به را روان دي. ته چې وګورې انبیا به نه، صحابه بنی، آدم علیہ السلام بنی، شیس علیہ السلام بنی، ادریس علیہ السلام بنی، ہاں ابو بکر بنی، عمر بنی، عثمان بنی، حیدر بنی، ہاں تابعین تبع تابعین بنی، شیخ العرب والعجم بنی، بانی تبلیغ جماعت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بنی، حاجی عبدالوہاب صاحبہ نئی، مولوی جمیل صاحبہ نئی، مولوی جمشید صاحبہ نوی، شوی مولانا حبیب الحق صاحبہ نئی، استاد مسجد امام بنی، قاری سے بنی، مولانا قاسم سے بنی، شیخ محمد صالح سے بنی، زینت المحدثین شیخ ادریس سے بنی. نو رب سوک دی دیر بابا جی بنی، مغفور اللہ بابا جی بنی، امام انقلاب با نئی، قاری سے حافظ سے مولانا سے بنی نئی نئی. ته چې وګورې ته به وایې چې ربا دا څوک دي، ربا دا څوک دي. ته چې نظر واچې دا به هغه څوک وي چا چې په دنیا کې خپلو بچو باندې قرآن ویلي. البسا والداه، البسا والداه، البسا والداه تاجن یوم القیامه. د دې 12 ماشومانو مور پلار ته به الله داسې تاج په سر کې، دغه تاج رڼا به د انور د رڼا نه زیاته وي. وایي دا رڼا غواړئ که نه غواړئ؟ غواړئ که نه غواړئ؟ ماشومانو فضایل ما نه دي ویلي.
ختم دی وکړ ځان دی ستړی کړ قرآن دی ووی قاري صاحب ځان ستړی کړ شاګرد ځان ستړی کړ تاج به چا ته په سریږي تاج به چا ته په سریږي بیا د قاري صاحب قدر ولې نه کوي بیا د حافظ صاحب قدر ولې نه کوي او کاکا جی د چا زوی چې د کلي ممبري فخر سره وي زوی مې ممبر دی فخر سره وي زما زوی ناظم دی زما زوی د کلي ملک دی نواب دی فخر سره وي په دې فخر مه کوه چې زوی مې ممبر دی ممبر دی ممبران په هندوانو کې مشته شته که نشته وایه ممبران په هندوانو کې مشته ناظمان په هندوانو کې مشته وزیران ورشه په انډیا کې په هندوانو کې مشته په دې فخر وکړه چې په دې فخر وکړه فخر سره ووایه زه د حافظ صاحب پلار یم زه د قاري صاحب پلار یم زه د مفتي صاحب پلار یم زه د مولانا صاحب پلار یم په دې فخر وکړه پښتونه ته په دې فخر کې زوی مې ډاکټر دی زوی مې انجینر دی زوی مې پایلټ دی زوی مې وزیر دی سنو 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 د قرآن حافظ بزان سره د قرآن حافظ بزان سره جنت ته څو کسان بوزي ما وونه څو به بوزي جنید وای څو به بوزي لس به بوزي اور صدر مملکت به څو بوزي اله وای کنه وزیر اعظم به څو بوزي وزیر اعلی به څو بوزي د شیرګړ ملک به څو کسان بوزي خان به څو کسان بوزي نواب صاحب به څو کسان بوزي ارباب به څو کسان بوزي د قرآن حافظ به څو بوزي ځان دې بوزي اور د قرآن حافظ به څو کسان بوزي خو یو خبره درته کوم د علماء دیوبند یو نقطه بله واوره اصل نه چې ته وایې چې زه خو د حافظ صاحب پلار یم زه د حافظ صاحب ماما یم زه چاچا یم زه نیکه یم ها ما خو به بوزي بوزي زه چاچی یم زه مامی یم زه مور یم زه نیا یم یو نقطه پکې بله م واوره توجه شته حافظ صاحب به د خاندان نه لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کومو لسو کسان نه چې په دنیا کې خوشحاله دا نقطه واخله اصل نه چې دلته د حافظ صاحب له زړه ګازاره کړي چې سرکوز یا حافظ راورک شه دا اخیرا سټ دي نیولې دلته د حافظ ته سپک کتلي زه خو یې پلار یم دلته د حافظ ته کنځل کړي دلته د حافظ ته سپک کتلي او ته لاړه کې بوز لکه ته یې ما نه بوتلې چې کم رشته دار د حافظ صاحب عزت کوي د حافظ صاحب قدر کوي او څنګه ته په خبره پوه نه شوې چې تا څوک خفه کړي بیا ورسره یو ځای ګرځي ورسره چې څوک دې خفه کړي سیل له دې بوزي چې څوک دې خفه کړي څوک جنت کې به دې څه پرېږدي داسې به چاوجي جسم ها هنا بدن دلته دی جسم ها هنا وقلبه لدی ناس دلته یم او زړه مې د جانان سره دی توجه پوره دلته کښېنه چې پوره ویښي لہذا په کل کائنات کې خیر اور رحمت اور برکت دا د مدرسې دی وای د څه دی اور اصل په دې کائنات کې زه د جمعیت خبره کوم د څه شي د دې معنی باندې پوهېږئ زه د اجتماعیت خبره کوم زه د تنظیمونو خبرې نه کوم د پاټو خبرې نه کوم پاکستان کې څومره پاټې دي ټول مسلمانان دي که نه دي راشه یو اجتماعي خبره کوم اجتماعي کائنات کې انقلاب مدرسې سره راغلی لږ وایه انقلاب دا څه کسان خبرې نه کوي دي سره به څه کوي یو قسم بادام ملاویږي په 150 روپۍ کیلو مټاک بادام دي بی قیمته دي ماته متوجه شي مټاک بادام چې په سړک کې دی او سټک ولا رابغې نو نه ماتیږي دا ارزان ځکه دي چې خولې بند دی او چې د کم سیز خوله کولې وي هغه قیمتي په 5000 کیلو هم شته په 2000 هم شته تاسو وګورئ د پیستې خوله کوله وي نو ځان نه ته مټاک بادام مو جوړوي ځان نه پیسته جوړه کې ښه انقلاب مدرسې سره انقلاب چې نن ته خوله نه کولاوي انقلاب بلند واسه انقلاب ما ته یو کس وی ملا عمر انقلاب را عثمان نجی ملا عمر امت مسلمه ته مدرسې ورکړي وای انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب
ما ته یو کس وی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه انقلاب راوسته ما وی نه جی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت الله علیه د امت مسلمه ته مدرسې ورکړي انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب ما ته وی په دې علاقه کې دارالعلوم شیرګړ محتمم صاحب انقلاب راوسته ما وی نه جی محتمم صاحب امت مسلمه ته مدرسې ورکړي وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب ما ته راغی ما وی نه جی خبر جاب کې وسړی ته چاوي ستاسو نوم دی هغه ورته وی خدا خلکو پر باندې که داسې او ډباو دیو ته ظالمانو پریمې دی چې پوره نوم د تواخلم نوم می خدا بخش دی خبره پورا ورا صفنیم په منی ما اعتراض وکي ما ته یو کس وی دعوت او تبلیغ سره انقلاب راغی ما وی نه جی دعوت منم تبلیغ منم چله منم سیروزه منم سلور میاشتې منم غش منم مشوره منم شب جمعه منم شب اتوار منم تاسو شب جمعه که شب اتواری شب جمعه که شب اتواری شب جمعه منم شب اتوار منم سلور میاشتې منم غش منم مشوره منم دعوت منم تبلیغ منم چله منم شپږ نمبر منم مشوره منم سال اندرون بیرون منم منګل جوړ منم پرانا کا جوړ منم اجتماع منم غش منم مشوره منم سلور میاشتې منم د ټولو نه زیات پکې اکرام مسلم منم که تاسو کې چا زما وکړه اکرام مسلم منم که چا زما وکړه توجه دعوت او تبلیغ منم خدان سره ولیکا دعوت او تبلیغ سره انقلاب نه دی راغلی کاکا دعوت او تبلیغ شروع کړي مولانا الیاس کاندهلوی رحمت الله علیه دی او مولانا الیاس رحمت الله علیه دی امت مسلمه ته د دیوبند مدرسې ورکړي نو بیا وایا انقلاب مدرسې سره راغلی انقلاب 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 خبرې به صفا کوو که د دیوبند مدرسه نه وه مولانا الیاس رحمت الله علیه به وو وایه که نه وو به چې مولانا الیاس رحمت الله علیه نو حاجی عبدالوهاب صاحب به وو مولوی جمیل صاحب به وو مولوی عبدالرحمن صاحب به وو شوی مولانا حبیب الحق صاحب به وو مولانا تجمل شاه صاحب وایه وو به نو هر جماعت هر تنظیم هر پارټي مذهبي دا عالم شروع کړي او دا عالم امت ته چا ورکړ وایا چا ورکړ پس قاری صاحب دا مټاک بادام ته بار کا چا ورکړ دا 150 والا بادام ته بار کا ورشه چا ورکړ عالم امت ته چا ورکړ بیا وورا اصل مدرسه دا اصل हाँ मदरसा है तो तौहीद है मदरसा है तो रिसालत है मदरसा है कुरान है मदरसा है हदीस है मदरसा है जिहाद फी सबीलिल्लाह है मदरसा है दावत और तबलीग है मदरसा है तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत है मदरसा है तहफ्फुज़ सहाबा है मदरसा है नमाज है मदरसा है ज़कात है मदरसा है रोज़ा है मदरसा है हज है मदरसा है सदाकत है मदरसा है अदालत है मदरसा है सखावत है मदरसा है शजाअत है मदरसा है हया है मदरसा है वफा है मदरसा है ईमान है मदरसा है तो इस्लाम है और मदरसा है तो पाकिस्तान है دا پاکستان چې بچ بچاو محفوظ دی وای دا د مدرسو برکت دی څه برکت دی چمبم برکت نه منم تاسو منئ زه د محتمم صاحب برکت منم د شیخ صالح صاحب برکت منم د مولانا قاسم صاحب برکت منم د شیخ طاهر صاحب برکت منم د علماء برکت منم د حسن جان شهید رحمت الله علیه برکت منم د ډاګه بابا جی برکت منم ها د شیخ ادریس صاحب برکت منم د اولیاء او صلحاء مجاهدین پیرانو تبلیغیانو برکت منم د مجاهدینو برکت منم د دې ماشومانو دولسو د قران ختم والا برکت منم زه د اټم بم برکت نه منم زما داسې اټم بم نه دی پکار پاکستان میں چې پروت په پاکستان کی او ریموټ کنټرول دی په امریکا کی اټمی طاقت حسن جان شهید رحمت الله علیه ټوکړي ټوکړي شو ته په اټم ناز دی زما شیخ او مربی استاد د دارالعلوم حقانیه سابقہ استاد شیخ الحدیث
استاد العلماء استاد المجاهدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ په اسلام آباد کې په دې سینه په چاکوانو په چړو چاکوانو 35 د چړو چاکوانو په گزارونو باندې په دې دماغو کې خو د امت دپاره فکر خو کائنات ته وښودل چې حقانیه هغه اداره ده دیوبندیان هغه خلق دي حقانیه والا هغه خلق دي دا که بوډاګان شي د دشمن گزار پملا نه مخامخ په سینه باندې د بهادرۍ گزار خوري دا دلیر دي علما شهیدان کېږي ختم نبوت پورې قادیانان خان دي ته په ایټم ناز دی ما ته یو کس کامنٹس کو لیکل وہ یہ تو ایٹم بم کی برکت ہے ورنہ پاکستان سے شام عراق اور فلسطین بن جاتا تا خو د ایټم بم برکت دی ځکه ما ته لاندې وي ما ورته په جواب کې ولیکل ما ورته ویلې مولا عمر سره ایټم بم اوسه